أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سورة البقرة دریم سپاره ده 255 نمبر آیت تے 275. دیزین اللہ رب العالمین د سود مذمت او داغی حرمت ذکر کړي او کم خلق چې سود کوي د قیامت پر ورځ داغه حال ذکر کړي. الذین هغه کسان دي یأکلون الربا چې خوري هغوی سود لره لا یقومون نه به پاسېږي دوی د خپلو قبرونو نه الا کما یقوم الذی مگر پشانتی دا کسو یقوم الذی چې پاسی هغې یتخبطه الشیطانو چې ګډوډ کړی وي هغه لره شیطان من المسی د وجې د لیونتوب نه یا د انختلو نه لکه څرنګې چې یو انسان سره پیریان وي شیطان وي او د حالت یې ګډوډ وي کیفیت د لاسونو د خپې جدا وي دغه رنګې به دی وي ذالک دا حالت بانهم په دې وجه چې یقینا دوی قالو ویلیو انما البیع مثل الربا یقینا سوداګري په شانتې د سود ده. د بنو ثقیف یو قبیلې دا په عربو کې وه دوی دا خبره کړې وه چې یاره په بیع خرید و فروخت کې هم ګټه ده یو شی په 10 والي په 20 به یې خرڅوي او په سود کې هم دغه رنګې دی زیادت دی سیواوالی دی نو بیا ولې یو حلال او بل حرام دا خو یو برابر دی دواړه یو شی دی. الله رب العالمین په دې کې جواب کوي واحل الله البیع او حلال کړی دا الله رب العالمین سوداګري خرید و فروخت وحرم الربا او حرام کړی دی سود لره. فمن جاءه پس هر هغه څوک جاءه چې راغی دته موعظة نصیحت من ربه د طرفه د رب ددنه فانتها پس دی منه شو دته نصیحت رالی دی منه شو فله ما سلف پس د ده دپاره ما هغه څه دي سلف چې مخکې کړي وي وامره الی الله او کار د ده سپارلی شوی دی الله ته یعنې الله رب العالمین به ورته معافي وکړي. ومن عاده او څوک چې راوګرځېدو سود ته نصیحت ورته رالی حکم ورته رالی چې سود مه کوه دا حرام دی الله سره جنګ دی بیا واپس شو فاولئک اصحاب النار پس دغه کسان اور والدي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه وي. یمحق الله الربا ویربي الصدقات فایده ذکر کوي الله د بیع او نقصان د سودو ختموي کموي الله تعالی مال د سود لره ویربي الصدقات او ډیروي صدقو لره والله لا يحب كل كفار اثیم او الله تعالی نه خوښوي کل کفار هر ډیر ناشکره اثیم ډیر ګناهګار الله مینه دي دواړو سره نه کوي. ان الذين امنوا یقینا ها کسانو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې کړی دی نیک واقاموا الصلاة او قایموي مونځ لره وآتوا الزکاة او ورکوي زکات لره لهم اجرهم د دوی دپاره اجر دی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم او نه به وي یره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو ویریږئ تاسو د الله نه وذرو او پرېږدئ تاسو بسم الله وذرو او پرېږدئ تاسو ما هغه څه بقیه چې باقي دي من الربا د سود نه ان کنتم که چېرته یئ تاسو مؤمنین ایمان لرونکي فإن لم تفعلوا پس که چېرته ونه کو تاسو دا کار فأذنوا بحرب من الله یعنې سود نه تاسو منع نه شوئ فأذنوا نو خبر شئ تاسو بحرب په جنګ سره من الله د طرفه د الله نه ورسوله او د رسول الله نه دو کسانو سره د الله رب العالمین اعلان جنگ دی
یو هغه سړی چې د سودي معاملات کوي او بل چې د الله رب العالمین ولیانو ته بد رد وي او هغه سره دشمني ساتي. الله رب العالمین دې دواړو نه موږ وساتي. وان تبتم او که چېرته توبه وویسته تاسو فلکم رؤوس اموالکم پس د ستاسو دپاره سرونه د مالونو ستاسو دي. یعنې چې څومره مال دی 10 روپۍ دې ورکړ دي 10 زره دې ورکړ دي 10 لکه دې ورکړ دي بس هغه واخله او سود پرېږده. لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ ولا تظلمون او په تاسو به ظلم نشي کېدلی. وان کان ذو عسرة او که چېرته وي تنګسیا والا یعنې چا ته مال ورکړ دا تنګسیا والا دی قرضدار فنظرة لازم دی انتظار کتل کول یعنی کتل دی هغه ته انتظار کول دی هغه ته الی میسرتن تر وخت مالدارۍ پورې تر فراخۍ راتلو پورې. وان تصدقوا او چې تاسو صدقه وکړئ په قرضداري باندې تاسو دغه شی معاف کړئ خیر لکم دا غوره ده ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهیږئ. واتقوا او یریږئ تاسو ای مؤمنانو یوما د هغې ورځ نه ترجعون چې واپس پکړی شئ تاسو پیښې په هغې کې الله الله ته ثم توفا بیا به پوره ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته بدله ما د هغې عملونو کسبت چې کړي دي هغو وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم ونه کړی شي. یا ایها الذین آمنو اوس د قرض چې کوم معاملات دي د هغې په باره کې د الله رب العالمین احکامات حکم. یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اذا تداینتم کله چې معامله کوئ تاسو بدین په قرض سره الی اجل مسمى تر یو نیټې مقررې پورې فاکتبوه نو ولیکئ هغې لره هغه لیکل تاسو کوئ. کله چې یو کس د بل سره د قرض معامله کوي چې ماله دومره پیسې راکړه نو الله وایي دا لیکل دې وکړي. وليكتب بينكم كاتب او لیکل دې وکړي په میز د ستاسو کې یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره چې څومره مال دی کم تاریخ باندې کله به ورکړي دا ټول لیکل. ولا يأبى كاتب او انکار دې نه کوي لیکونکی ان یکتب دا چې ولیکي دی کما علمه الله لکه څرنګه چې ښودنه کړده د الله فلیکتب پس دې لیکلو کې وليملل الذي عليه الحق او بیان دی وکړي الذي هغه کس عليه الحق چې په هغه باندې حق دی. وليتق الله رب او یریږي د الله تعالی نه دی ربه چې رب ده دی. ولا يبخس او نه دی کموي منه د هغې نه شیئا څه څیزو فان کان پس که چېرته وي الذي هغه کس عليه الحق چې په هغه باندې حق سفیها بېعقله بېوقوفه او ضعیفا یا کمزورې او لا یستطیعو یا طاقت نه لري ان یمل دا چې بیان وکړي هو هغې فلیملل ولیه پس بیان دی وکړي وارث د دو بالعدل په انصاف سره. واستشهدوا شهیدین او ګواهان طلب کړئ شهیدین دوه ګواهانو من رجالکم د سړو ستاسو نه چې کله یو معامله د قرض کوي نو دوه نارینه به په هغې کې کینئ ځان سره. فإن لم يكونا رجلين پس که چېرته نه وي دوه سړي موقع داسې دا چې کسان نه وي نارینه نه وي فرجل پس یو سړی وامرأتان او دوه زنانه ممن د هغه نه یعنې دوی دې ګواهي وکړي ترضون من الشهداء چې خوښوئ تاسو من الشهداء راضي وئ تاسو من الشهداء د ګواهانو نه ان تضلوا په دې وجه ان تضل په دې وجه چې هیر بکړي احداهما یو د دې دواړو نه فتذکره نو دا یاد بکړي احداهما الاخرى یو د دې بلې نه یو د دې نه بلې ته په دې دواړو کې یو نه به هیر شي نو بل به ورته رایاده کړي. ولا یأبى الشهداء او انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعوا کله چې وبللی شي دوی. ولا تسأموا او مستړی کېږئ ان تکتبوه شعیرا د دې خبرې نه چې ولیکئ تاسو هغه شعیرا یعنې هغه قرض او شعیرا که لږ وي او کبیرا یا ډېر الى اجله تر نیټې هغې پورې. ذالکم دا لیکلو اقسطو ډېر د انصاف خبره ده عند الله په نزد د الله تعالی دا د الله په نزد ډېر د انصاف والا خبره ده. واقوم او ډېره برابرونکې ده للشهادتې ګواهۍ لره وادنا او ډېره نږدې ده الله ترتابو د دې خبرې نه چې تاسو شک ونه کوئ الا ان تکونه مګر دا چې وي تجارت خرید و پیروخت حاضرتا لاس په لاس مخامخ وي یو کس سره پیسې دي بل سره مال دی نو دې ته وایي تجارتا حاضره تدیرونها چې اړوئ راړوئ تاسو هغې لره بینکم په میز د خپلو کې تا هغه له مال ورکړي هغې ته رسیز راکړي یا تا هغه رسیز ورکړي تا له مال راکړي دا لاس په لاس دی. نو فلیس علیکم جناح الله تکتبوها نو نشته دی په تاسو باندې ګناه دا چې تاسو ونه لیکئ هغې لره
نه کچرته دا معامله ونه لیکل شي بیا الله رب العالمین پیمانتی انسان نه ګناهګار وي. واشهدوا او گواهان اونسي تاسو اذا تبايعتم کله چې تاسو خرڅول اغستول کوي اغستل او خرڅول چې کله کوي ای مؤمنانو تاسو دا کوي. ولا يضار کاتب او ضرر دی نه ور کوي لیکون کیتا ولا شهید او نه گواه تا وان تفعلوا او کچرته تاسو دا کار وکړو چیرې خپل گواهی بدل کا یا د لیکل بدل کا یا د خط بدل کا فانه فسوق بكم پس یقینا دا نافرمانی ده چې تاسو پورې پیوسته دا تړلې ده. واتقوا الله پس ویریږي د الله تعالی نه ويعلمكم الله او تعلیم درکوي تاسو الله تعالی والله بكل شيء عليم او الله تعالی په دې اوس باندې پوه دی. وان كنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرحان مقبوضا پس کچرته تاسو على سفرن په سفر باندې ولم تجدوا او نه مومي تاسو کاتبا لیکون کې فرحان پس غاڼه دی وي مقبوضتن اغسته شوی فان امنا پس کچرته اعتماد وکړي بعضکم بعض دستاسو په بعضو باندې فليود الذي اؤتمنا نو ادا دکړي هغه کس اؤتمنا چې اعتماد پکړې شوی دی امانت هو امانت خپل وليتق الله ربه او يريږي د الله تعالی نه ربه چې رب داده دی ولا تكتم الشهاده او مپټوي گواہی لرا ومن يكتمها او څوک چې پټ کیږي لرا فانه آثم قلبه پس یقینا ګناهګار د زړه داغو والله بما تعملون عليم او الله تعالی پاغه سباندې تاسو عمل کوي په دې لله د الله د پاره دی خاص د الله په اختیار کې دی ما هغه سو فی السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما فی الارض واغه چې پسمکو کې دي و ان تبدو او کچر تخکارا کوي تاسو ما هغه خبرې فی انفسکم چې تاسو نفسونو کې دي او تخفوه یا پټوي اغه لرا یحاسبکم به الله نو حساب وو کې تاسو سره الله تعالی د هغه مبارک فیعفر پس بخنه وو کې لمن هغه چاته یشاو چې غواړي هغه الله تعالی ويعذب او عذاب ور کې هغه الله تعالی من هغه چاته یشاو چې غواړي الله والله او الله تعالی على كل شيء قدير پر یو شی باندې قادر دی قدرت لرونکی دی. آمن الرسول ایمان راوړي دي رسولانو بما پاغه سبانتی یعنی پاغه وحی باندې انزل چې نازل کړي شوی دی الیه اغدا من ربه د طرف درب داغنا والمؤمنون او ایمان راوړي دي مؤمنانو کل هر یو آمن ایمان راوړي دي بالله په الله باندې او ملائکته او ملائکو داغه باندې و کتبه او په کتابونو داغه باندې و رسوله او په رسولانو داغه لا نفرقو فرق نکومونګه بین احد من رسوله پمیز د یو تند رسولانو داغه کې وقالو او ویدویو سمعنا ووریدل مونږه واطعنا او تابعداري کومونګه غفرانک بخنه غواړستانه ربنا ای رب زمونږه و الیک المصیر او ستا طرف ته ورګرځیدل دي لا یکلف الله تکلیف نه ورکوي الله تعالی یو نفس ته الا وسعها مگر وستاغو طاقت تاغو لها ما کسبت دا غي نفس ته پاره دی ما هغه سو کسبت چې هغه کړی وي علیها او داغه په خلاف تیری نفس ته سزا ده ما هغه سو اکتسبت چې هغه کړی وي چې کم نیک عمل کړ دی نفس ته ملاو شي چې کم ګناه کړ دا هغه باندې به وبال وي. ربنا ای رب زمونږه لا تواخذنا من نسیت مونږ لرا ان نسینا کچرتا هیر کړو مونږه حکم دسته او اخطانا یا خطا شو مونږه ای رب زمونږه ستا په حکم کې ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل علینا مبارک وا په مونږ باندې اسرنو درون بوجو کما حملتو لک سرنګ چې بار کړو تا هو هغه بوج لره علی الذین پاکستانو باندې من قبلنا چې مخکې زمونږه ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا او مو اوچتوي په مونږ باندې ما هغه سوالات واکتلنا به چې نشي طاقت زمونږ پاغي باندې واعف عنا او معفو کړې مونږ ته واغفر لنا او بخنو کې مونږ ته ورحمنا ورحمون کې مونږ باندې انت مولانا ته مددگار زمونږه مولا ډیر مانو کې استعماليږي دلته کې مددگار او دوست دی. فانصرنا علی القوم الکافرین پس مدد وکړو زمونږه په قوم کافرانو په خلاف. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.